نیو अपडेट थे द तौहीन रिसालत के मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मस्ताना ने नबूत का झूठा दावा किया है, मुलजिम से तफ्तीश की ज़रूरत। نو چونکې ښه خبره ده دا ملزم اوس دې وخت کې درې ورځو جسماني ریمانډ باندې پولیس ته ورکړی شوی دی. دې نه بعد به بیا دا عدالت کې پیش کیږي. نو دې نه بعد ګورو چې مخکې څه کیږي، زموږ عدالت څه فیصله کوي. الله دې وکړي چې دې کس ته سزا میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اسلام دوست میډیا طرف نه زه حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده یو دو درې ورځې مخکې یو واقعه راغلی ده چې په هغه واقعه کې زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم توهین شوی دی او هغه کس ډېر ګستاهانه الفاظ استعمال کړي دي او ډېر بدې ردې ویلي دي. او دا کس چې کوم دی د چارسدې مفتی آباد رهایش وزیر دی، دغلته کې دا اوسیږي دا کس. او هغه الفاظ استعمال کړي دي چې هغه الفاظ زمونږ په خوله باندې نشي راتلی. د یو مسلمان په خوله هغه الفاظ د خپل پیغمبر علیه السلام دپاره نشي استعمالولی. خو دې کس چې کوم دی ډېر زیات بدې ردې ویلي دي، زمونږ د نبي علیه السلام په شان کې ګستاهي کړې ده. او دا ګستاهي یو پیره نه څو پیرې وشوله. او دغه شان که موږ تاسو ګورو د دنیا په هېڅ یو ملک هم کله د نبي علیه السلام په شان کې ګستاهي ونه شوه، بلکې چې کله هم دغه شان څه کیس راځي نو هغه صرف او صرف دلته په پاکستان کې کیږي. د نبی علیه السلام په شان کې ګستاهي زیات تر چې کیږي هغه په پاکستان کې دا خلک روزي. نو د یو سوچ خبره ده چې یعنی صرف پاکستان کې دا خلک ولی روزي. چونکې تاسو ته پته ده چې الحمدلله د پاکستان خلک مسلمان دي او ډېر غیرتمند خلک دي، په خپل نبی باندې سر قربانولو ته هم تیار دي. او دلته دا تحریک دی دا هم چلیږي، تحفظ ناموس رسالت په نوم باندې چې کوم تحریک چلیږي، کانفرنس کیږي. دا پرون بله ورځ چې تاسو دا کانفرنس وکتلو، په دې کې د عوام تاسو دا هجوم تاسو وکتلو، په لکونو کې خلک په دې کې راټول شوي وو. 7 ستمبر 2020 باندې چې کوم کانفرنس وشو پېښور کې، نو دا کانفرنس کیږي هم د دې تحفظ ناموس رسالت په باره کې. خو بیا هم زموږ حکومت د دې خلاف هیڅ قسمه څه ایکشن خو به زه دا ویم چې په دې وجه نالي. د دې نه مخکې تاسو ته پته ده ایو کسو هغه د نبی علیه السلام په شان کې ګستاهي کړې، د نبوت دعوی کړې وه. او هغه دعوه چې کوم دی هغه د تقریبا د 2 کالو نه هغه کیس په عدالت کې چلیدو، باوجود د دې چې هر قسمه ویډیوګانې د هغه کس موجود وي، ثبوتونه موجود وو. خو بیا هم زموږ عدالت د هغې دپاره چې کومه سزا ده هغه سزا هغه ته ورنه کړې شوله. نو دې د وجې نه بیا زموږ د مسلمان جذبات چې کوم دی هغه رابیدارېږي، د مسلمانانو جذبات چې کوم دی هغه راویښېږي او بیا دغه شان ریاکشن راځي. نیوټن لا ده چې د هر یو عمل یو رد عمل وي. every action has reaction. د هر ایکشن چې کوم دی هغې یو ریاکشن وي. نو د هغې ریاکشن په صورت کې غازي خالد فیصل چې کوم دی هغه دا کار وکړو. بیا زموږ حکومت د عوامو نه دا ګیله کوي چې عوام د حکومت سره تعاون نه کوي او قانون چې کوم دی هغه په لاس کې آلي. نو قانون اخیستل هله کېږي چې کله یو انسان مجبوره شي او هغه ته انصاف نه میلاویږي. نو غازي خالد فیصل هله حکومت په لاس کې واخیستو چې حکومت خپل کار دی تاسو لپاره چې خپل ځان تیار ساتئ. داسې قسمه خلک راغلي دي د قادیانیانو په شکل کې یا نور داسې خلک دي چې هغوی د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاهي کوي، زموږ په ملک کې افراد تفریح پیلاوي. نو کوشش زما د حکومت ته دا میسج دی چې دا کوشش وکړی شي چې یعنی د دې خلکو مخنیوی دی وشي. او که دې خلکو مخنیوی ونه شو نو دا ملک کې افراد تفریح پیلاوي. د دې سره به چې کوم دی د عوام او د حکومت په خپل منځ کې ټسل راشي. الله دې نه کړي چې دا ټسل راشي. حکومت ته یو درخواست کوم چې دا کس صحیح ده او زموږ ګورنمنټ ماشاءالله ارست کړی هم دی او د پولیس په کسټډي کې دی، هغې سره کې دی. او عدالت له پکار دی چې څه قسمه سزا ده د توهین رسالت کولو دپاره هغه سزا دې کس ته ورکړی شي. او د ثبوت په بنیاد باندې یعنی د دې کس ویډیوګانې هم شته دی، موجود دي چې د څه یعنی غلیظ الفاظ، ګنده الفاظ د پیغمبر علیه السلام په شان کې استعمال کړي دي. نو ګورنمنټ نه زموږ د عوامو دا توقع ده چې انشاءالله تعالی دې کس ته به سزا ورکړی شي.